स्टेज बांधे तशरीफ़ फरमा इंतहाई मुहतरम मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और द दे महल्ले और द दे कली ډیرو غیرتمندو عزتمندو مسلمانانو زمونږ او ستاسو دغه اجتماع د رب لا یزال د عظیم کتاب د قرآن عظیم الشان په مناسبت سره ده د دې خاندان یو دوو ګلالو ماشومانو د الله رب لا یزال د عظیم کتاب قرآن عظیم الشان په حفظ باندې یاد کړی دی داغي قرآن د ختم با برکت اجتماع ده الله دې زمونږ او ستاسو دا را جمع کېدل د دنیا او د آخرت د خوشحالۍ د کامیابۍ او د کامرانۍ سبب وګرځي دا نن چې په دې خاندان باندې الله عظیم احسان کړی دی نو دغه دریو طبقات و محنت کړی دی داغي محنت ثمره الله دغه کور ته او د خاندان ته الله ورکړه یو طبقه د دې ماشومانو پلار او مور دی داغي جهد مسلسل دی چغی د خپلو بچو انتخاب د قرآن عظیم الشان د پاره وکړو نو الله دا عظیم نعمت او خپل کلام د هغې مور او پلار کور ته راننه ایسته اوس دغې مور او پلار د دې بچو د پاره انتخاب د دنیا د کارم کولی شو ټیلر او درزی سره هم کېنولی شو او ورکشاپ ته هم بوتلی شو او بل هنر ته هم کېنولی شو او سکول ته هم لیږلی شو لیکن انتخاب د الله د کلام د پاره وکړو او د دې دا وخت د الله کلام ته وقف کو د دې بچو ټول مصروفیات په قرآن باندې مرکوز نظر ولګول نو الله دغه غیږه د مور او دا غیږه د پلار نن د حافظ د وجې نه ډکېږي که ما او تاسو چوکو او تاریخ باندې نظر واچو نو د امت کې چې د کم مور او پلار په زړه کې دا داعیه او محبت او ارمان و نو الله دې سړي ته نه دي کتلي چې دا سړی خان دی او که نواب دی جاگیردار دی او که سرمایه دار دی او که عهدهدار دی او که دی غریب دی د قسم پرسۍ ژوند تیری که دا آزاد سړی دی او که دا وینځ او غلام دی دې ته الله نه دي کتلي خو چې کله د مور او پلار داعیه د قرآن او د پیغمبر علیه السلام د احادیثو مبارکه او د علم وه نو الله د دغې مور غیږه په عالم او حافظ باندې ډکه کړې ده د پیغمبر علیه السلام نه چې څونه روایات نقل دي او نیم لاکه علما بعضې یادوي چې روایات دي دغه او نیم لاکه روایات د پاره پی نیم لاکه راویان په دې امت کې الله محدثین پیدا کړي دي علما تشریف فرما دی په دغه مجلس کې او په دغه سټیج باندې دغه علما مونږ ته وایي او تاسو ته هم وایي چې دا 4.5 لاکه علما کم ته چې اسماء رجال وایي د پیغمبر علیه السلام دغه احادیث یاد کړي دي په دغه 5.5 لاکو علماو کې تقریبا 80% خلق بلکې بعض یو عالم وی 80% چې کوم محدثین دي دا آزاد کرده غلامان دي دا د قسمپور څخه خلکو بچي دي د غریبانانو بچي دي د پیغمبر علیه السلام بیبی ده
حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها د دې یو سلور غلامان اغستی او دا سلور رونه او د یو پلار بچیو او دغه سلور وانه غلامانو یې تربیت کړی دی او دغه سلور وانه غلامان د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د احادیث امامان ګرځېدلی دي. کما او تا تاریخ وکړه نو الله تبارک و تعالی دا نعمت د قرآن او نعمت د علم دا په پیسو باندې نه ورکوي او نه په جیداد او په عہده باندې ورکوي. یو لوی تابعی دی او څوک وایي چې تبع تابعی دی د سلیمان بن عبدالملک سره ناست دی. د هغه مجلس ته چې رالی دلته نو تپوس یې توکو کوم ځای نه رالی وی مکې مکرمې نه رالم. وی مکه مکرمه کې څوک نو هغه ورته د یو محدث نوم واخیسته وی فلانکی محدث. وی دا څوک دی؟ وی دا آزاد کرده غلام دی. بیا ورته کوم ځای نه رالی؟ وی مدینې منورې نه رالم. وی هلته څوک نو هلته ورته د بل عالم نوم واخیسته. وی دا څوک دی؟ خانداني شرف یې څه دی؟ وی دا آزاد کرده غلام دی. کم ځای نه رالی؟ وی بل کم ځای ته تللی؟ وی بصرې ته تللی وم. بصره کې دې څوک لیدلی و؟ او چا د مجلس نه رالی؟ وی د امام حسن بصري د مجلس نه رالم. وی دا څوک دی؟ وی دا آزاد کرده غلام دی. سلیمان بن عبدالملک چې یو عالم نو مخلی او ورته وایي چې آزاد کرده غلام دی نو ډېر د قار نه مخصور شو. وی بیا کم ځای نه رالی؟ وی کوفې نه رالم. وی کوفه کې دې څوک ولیده؟ وی د ابراهیم نخعی سره ملاو شم. وی دا څوک دی؟ وی دا د آزاد سړي او د سرمایهدار پیسې شته د پلار سره. نو سلیمان خوشحاله شو. نو هغه عالم ورته وی په دې 14 ځایونو کې زه چې د محدثینو سره ملاو شم دغه 14 ځایونو کې سوا د ابراهیم نخعی نه دا ټول علما او محدثین د غریبانانو بچی دي. تپوس ته وکړو چې دا ولې؟ د دې وجه څه ده چې دا غلامان او دا د وینځو بچی محدثین دي او دا آزاد خلق او یا سرمایه‌دار او عہده‌دار او یا جاگیردار دا محدثین ولې نه دي ګرځېدلي؟ هغه ورته ډېره یو عجیبه جمله وویل. وی اصل کې دا آزاد خلق د سرمایه په تلک کې پراته دي. څوک وایي چې ځان له مې یو مارکیټ جوړ کو نو چې دویم مې جوړ کړی. دا خو مې د یو بچي شو دا بل بچی به مې سبا څه خوري. دا یو پلازه خو مې د ښځې او د بچو شوه او سبا که مې نور زامن وشي هغې له به څه کوم. دا د فلانکي ټاون کې خو مې پلاټونه اخیستې دي خو د فلانکي کې به م چې وشي نو ښه به وی دا آزاد خلق د سرمایه او د تجارت په غرض باندې ګرځي او وی دا وینځي او غلامان دی سره نه سرمایه شته او نه سره سرمایه طاقت شته نو دی وی چې زمونږ دا ژوند د قرآن نه تاو شي چې د آقا او د مالک او د مالک د خدمت نه فارغ بشو نو جماعت او مدرسې ته براله نو د قرآن به یاد کو او حدیث به یاد کړل. امام حسن بصری رحمه الله د مور وینځه ده او د ام سلمې رضی الله تعالی عنها وینځه د هغې په پیسو اخیستې وه او پلار د زید رضی الله تعالی عنه غلام د هغه په پیسو باندې اخیستی و او د هغې کور کې ځوان پیدا شه دی ول نوم د حسن کېښودو. اوس مور یې وینځه ده او پلار یې غلام دی او د دغې وینځې په وړه کې دا داعیه نه وه زمونږ د میندو او د پلارانو په شانتې چې دا زوی مې څه داسې کار وکړي چې سبا څه روټۍ نوڼۍ ګټي او کور ته په قلاره ډوډۍ راوړي. نه دا ارمانو چې زه خو غریب یم او زه وینځم دا بچی به مې غټ شي او دی به که خیرې پیسې وګټي او ما او دا پلار به آزاد کي
او نه د ارمانو چې زمونږ له به کور جوړ کړي او د آرام او د راحت ژوند به تېرو. دغې مور به په مسجد نبوي کې صحابه لیده رضی الله تعالی عنهم اجمعین چې دوی د حدیثو درس کوي او دوی د قرآن درس کوي، نو زما دا بچی به څنګه محدث او مفسر جوړ شي. نو دغې مور به خپل خدمت کو د ام سلمې رضی الله تعالی عنها او دا زوی به جومات ته ولېږه. نو حسن بصری رحمه الله په خپل لیکلی وی ما ته هغه خطبه اوس هم یاده ده چې کومه به عثمان رضی الله تعالی عنه د جمعې په ورځ خطبه ورکوله او کوم الفاظ به وي هغه ما ته اوس هم یاد دي. اوس حسن بصری دا د وینځې زوی دی او پلار غلام دی، لیکن د دغه پلار او د دغه مور پړه کې داعیه د دنیا د سرمایه او د جاگیر نه وه، د قرآن د علم او د احادیث وه. الله د دغه وینځې غېږې نه چې بچی پاسېده نو د څلور کنجه دنیا کې چې نن د امام بخاری کتاب پړاویږي او امام بخاری په خپل ژوند کې لساتیا زره محدثینو ته دا کتاب پړاو کړی، نو په هغې کې د حسن بصري نوم هم دی او د حسن بصري د هغې احادیثو نعمت نن په څلور کنجه دنیا کې خورېږي. دا د وینځې یو داعیه او ارمانو. نن ډېر خاندانونو والا به دلته ناست دي، لیکن د هغې بچي ته نن پټکی او بیګا پټکی ورپه سر نه شو، ولې هغې د خپلو بچو ژوند قرآن او حدیثو ته نه وقف کړی او د دې خاندان دا دوه بچي چې دوی ته نن څادر او پټکی ورپه سریږي، دغې مور او پلار جهد مسلسل وکړو، هغه ټول ارمانونه د دنیا شاته کړه او دا یو ارمان د قرآن مخې ته که نن د دغې مور غېږه د حافظ په غېږه باندې ډکېږي. ای سعادت بزور بازو نیست، دا د قوت باندې نه کیږي. یو سړی به قوت استعمال کی او بچی به حافظ شي، په بدماشۍ به حفظ والی، په پیسو به والی، په جاگیر به والی، په عہده او خپل قابلیت به والی، نه دا هیڅ چرې نشي کېدی. که کېدی شوی نو د وخت باچاهان و عالمان او حافظان وی، سرمایه‌داران به حافظان وی، جاگیردار به علما وی. دا محنت او مشقت غواړي. دغه مور او پلار مشقت د هغه حسن بصري د مور او د پلار په شان ته وکړو، نو دې کور ته نن حافظ را ننوته. محدثینو او مفسرینو دا واقعه لیکلي د ټولو مفسرینو لیکلي او تاسو به د علماو نه اورېدلي چې یو سړی وفات کیږي او د هغه ښځه امیدواره او بچی پیدا کیږي او دغه بچی دا مور یونیورسټۍ او سکول کالج او بازار او ورکشاپ ته او دکان ته نه لیږي او کاریانو سټور کې نوکر کوي نه او بل څه پې نه کوي، جومات ته لیږي او استاذ ته کېنئ، د قرآن او د آسماني علم کتاب ته کېنئ او هغه ته دغه قرآن یو آیات حصه لولي چې ما او ته د بسم الله په نوم باندې پیژنو. وایا بچې بسم الله الرحمن الرحیم. اوس دا بچی په دغه تته ژبه باندې بسم الله وی. علماو لیکلی دي چې د دې یو بسم الله د وجې نه الله د شپږو کسانو مغفرت کړی دی. یو د دې ماشوم د مور او د پلار، دویم د دې استاز د مور او د پلار، او دریم د دې ماشوم او د دې ماشوم د استاز. د شپږو کسانو مغفرت الله د یو بسم الله د وجې نه کوي. سهل تستری یو ډېر لوی عالم تیر شوی محدث دی، هغه فرمایي چې د قیامت په ورځ به د الله د عرش د سوري د لاندې مختلف خلق ولاړي، مختلفو نسبتونو والا به ولاړي. یو نسبت به پکې دامي چې د امت ماشومانو ته چا قرآن ښودلی هغه استاز او هغه ماشوم چې په ماشوموالي کې قرآن یاد کړی دی او ناظرې لوستلې ده، یوه دا طبقه به هم د الله د عرش د سوري لاندې ولاړی. د مور او د پلار نن سبا زمونږ څه داعیه ده د مور او د پلار؟ زما بچی به که ډاکټر نشو، انجینیر نشو او فلاسفر ته جوړ نشو او تاجر ته جوړ نشو
او د پراپټۍ دکان یې ونه ویست او دفتر یې جوړ نه که نو سبا به دی څه خوري؟ د دې یوې نوڼۍ په فکر کې ما او تا خپل بچي د دې عظیم نعمت د قرآن نه پاسول او محروم مو ساتل. دا نه چې د معاشره کې د ډاکټر نه جوړیږي او بچی د سکول ته نه ځي او کالج ته نه ځي او یونیورسټۍ ته دې نه ځي او د دنیا کار دې نه کوي. نه زمونږ د دې خبرې دا مطلب نه دی، بلکې زما د دې خبرې مطلب دا دی چې ما او تا د یوې نوڼۍ د فکر د وجې نه د دې بچي ټول ژوند راواخیستو او د دنیا د سرمایې نه امتاو کو او زمونږ بچي له قرآن نه ورځي او د مونځ د احکامو نه دی خبر، د روجې د احکامو نه دی خبر. یونیورسټۍ نه فاضل دی، بازار کې لکپتی دی او د لکونو حساب کتاب کوي، خو چې دا اودس ماتي مسله ورته راشي نو د مولوي صاحب ته کیني زما اودس مات دی او که نه دی مات. د کروړونو ګټلو دپاره د سره وخت شته او د یو اودس د مسلې د یادولو دپاره د دې بچي دپاره وخت نشته، نه د دې مور پلار او فکر شته چې دا د اودس او د مونځ د علم دا خو زما د دې بچي دپاره فرض کفایه نه دی، فرض عین دی. دا بچی به دا مونځ کوي، دا مونځ په د فرض عین دی، د ټول هر څه نه به مخکې دی مونځ کوي. د دې مونځ دا مسایل زما دې بچي له ولې نه ورځي؟ دی خو ما بوتلی بازار کې مې کېنولی او په عصري ادارو کې مې وله ژوند ټول غرق که او تباه او برباد که او دی د مونځ د مسلې نه دی خبر. قیامت په ورځ به د بچي نه یوازې تپوس نه کېږي، د دې بچي د مور او د پلار نه به هم تپوس کېږي. مشران یو متل کوي او ما ورته اورو وی لاس چې مات شي نو خلک یې غاړې ته ځوړندی، دا خپې پورې نه تړي. دا بچی چې بدکرداره دی نو څنګه چې دنیا کې نن نسبت کې یادېږي او اسپتال کې هم یادېږي او تاڼه کې هم یادېږي او محله کې هم یادېږي دا د فلانکي بچی دی او غل دی، د فلانکي بچی دی او ډاکو دی، د فلانکي بچی دی او شرابي دی، د فلانکي بچی دی او قاتل دی. دقه رنګ د قیامت په ورځ باندې د الله په دربار کې به هم دا بچی د مور او د پلار په نسبت باندې یادېږي چې دا غل او رشوت خور او حرام خور دا د فلانکی بچی دی، راولی هغه فلانکی او فلانکی دغه به د قیامت په ورځ باندې څونه د رسوایۍ او د ذلت سببي. ولی بی؟ ځکه ما په حیثیت د پلار او زما ښځې په حیثیت د مور په کور کې د دې بچي د دین څه تربیت نه دی کړی سیوا د دنیا د تربیت. دا نه چې دا بچی د سکول ته نه ځي او دته د سکول جامې نه اچولی کېږي، دا د یو لوی فلاسفر شي، یو لوی ډاکټر دی شي، یو لوی انجینیر دی شي، د بازار لوی سرمایه داری، د یو لوی جاگیرداری او د سره سره دی د خپل دین نم خبرداری. د دین سوچ زما استاد بچی نشتا او پېشمنی نه نظام لګیا دی، بچی به سکول ته ځي دا ټیک خبره ده، بچی دی وختي پاسولی شي، خو لاول دی د سکول نه مخکې د مونځ فکر وشي، د اودس او د چاردام دی فکر وشي. امام احمد ابن حنبل رحمه الله څونه لوی محدث دی، 19 لاکه روایات د پیغمبر علیه السلام ورته یاد دي. مسند احمد کتاب لیکلی دی په زرګونو روایات دی پکې. دا د کونډې بچی دی، د مور د 13 کالو په عمر کې کونډه شوې وه او خپله لیکي، په خپله دا تاریخ لیکلی دی. وی سار به زما مور زه وختي پاسولم، زما مخ لاس به ووینځل، زما مخ لاس به وچ کړو، چاراندام او اودس به راله وکړو او زه به غېږ کې واغېستم او په تیاره کې به جومات ته بوتلم. نو زما مور به د جومات د دیوال شاته ناسته وه او زما انتظار به کوو چې زما بچی به کله چوټي کېږي، زه به ناستم سبق به مې جومات کې چې یاد که زما د چوټۍ وخت به شو نو زما مور به زه په غېږ کې واپس کور ته راوستم. دغه مور وه، څوک تی پاسې د غېږې نه د 19 لاکو روایاتو حافظ، د امام بخاری استاز، د امام مسلم استاز، د امام ابو داود استاز، څلور کنج دنیا کې چې صحای سته پړاویږي او د امام احمد نوم پکې یادېږي او امام ترمذی قال ابو عیسی
او بیا پسې وی چې احمد دا وی دا ټکی د احمد ولی یادیږي د دې وروسته د کونډې داعیه پرته ده د هغې د پېشمني جړاګانې پرتې دي سهرګاهي پرته ده د هغې د دنیا د سرمایې سوچ نه و چې زه کونډ او د پلار د پلار نه د احمد د پلار نه راته 30 دیناره پاتې شوي دا 30 دیناره به دې بچي له ورکم او دی به دلته دا کاروبار وکړي او لوی سرمایهدار به ترې جوړ شي نه هغه 30 دیناره یې راواخیستل او درهمه او د دې بچي په دین تربیت باندې قربان کړه نن چې ته ځې او د محدث په کتبخانه کې ګورې نو مسند احمد به پروتي دا مسند احمد چې جوړ دی د دې وروسته د کونډې هغه داعیه پرته ده کونډه کونتون دوی دپاره کوي په معاشره کې چې بچی به مې غټ شي او سر مې سرتور دی دی به مې په سر لوپټه واچوي او زما د ډوډۍ به غم وکړي او ژوند به د آرام تېرو د هغې کونډې دا داعیه نه وه د هغې کونډې داعیه دا وه چې څنګه محدث په دې مدرسه کې ناست دی زما بچی به څنګه محدث شي د کم عالم تذکره ستاسو مخې ته کېدم تاسو راوالی تهذیب التهذیب میزان الاعتدال طبقات ابن سعد او د یو محدث حال ګورئ د هغې وروسته چې محنت دی نو د غلام پلار دی د وینځې مور دی د کونډې مور دی کونډې سر تړلی دی له نه دی چې بچی به مې دنیا وګټي او زه به د آرام او د راحت ژوند تېروم دا 5.5 لاکه علماو کې 80% علما محدثین آزاد کرده غلامان دي دا د وینځو او د کونډو بچی دي امام شافعی چې یادیږي رحمه الله محمد ابن ادریس الشافعی دا ادریس وفات شوی دی مکه مکرمه کې او دا امام محمد معشوم دی او کونډې ته یې پرېښی دی او کونډې ته چې کور پرېښودو او د هغې قیمت په ګاڼه کې ولګېد نو 14 دینار او شو سیر اعلام النبلا کې عالم لیکلی دی وګورئ دغه محدث چې دا امام جوړ شو او حافظ جوړ شو او د قرآن محدث جوړ شو دا د کونډې داعیه وروسته پرته وه امام اوزاعي د امام بخاري استاز دی د امام ابو حنیفه رحمه الله هم عصر دی د 9 لاکو حافظ د حدیثو حافظ دی دا د کونډې زوی دی کم عالم درته یاد کم مسلمانانو چې د هغې وروسته ګوري نو محنت د غریبې ښځې دی د کونډې دی نن چې دا دلته محنت دی د دغې مور او د پلار داعیه پرته وه اوس که زما او ستا ژوند کې دا داعیه پیدا شي چې زما دا غیږ دم په حافظ او عالم باندې ډکه شي او زما کور دم د عالم په نوم او د حافظ په نوم ډک شي نو دا په دې نه کېږي چې زما بچي به زه په دنیا وراچوم او کور کې به مې حافظ او عالم پیدا کېږي نه مسلمانانو دا خپل بچي به قرآن ته وقف کوو مدرسې ته ویلیږو نو 3 کاله او 4 کاله پس به حافظ راځي او 8 کاله پس به عالم راځي 10 کاله پس به مفتی صاحب راځي او دې محنت غواړي دغه نن پروګرام دا 3 صورتونه او یا دا نن ډوډۍ دا مقصود نه دی دا مور پلار ما او تا ته وایي په زبان حال سره او په زبان قال سره چې دا خپل بچي دا مدرسې ته وقف کو نو عالم به ترې جوړ شي حافظ به ترې جوړ شي او که د مدرسې او جومات نه مې لرې وساته او دین نه مې لرې وساته نو یا به ترې د دنیا سرمایهدار جوړېږي د مونځ نه به نه خبر ډاکټر به ترې جوړېږي د مونځ نه به نه خبر انجینیر به ترې جوړ شي دنیا به زمونږ کور ته راشي د دنیا نسبتونه به راشي لیکن د دین نسبت به نه الله تبارک و تعالی دی دا حافظان د دې خاندان دپاره عالمان با عمل او ګرځي او دا د هغې دپاره توطیه او تمهید د دې عالمانو او حافظانو دپاره وګرځئ دغه خبرو باندې اکتفا کوم الله تبارک و تعالی دی دا د حفظ نسبت د دې خاندان دپاره د دنیا او د آخرت د خوشحالۍ او د عزت د چین او د امن سکون وګرځئ او دا د دپاره او د نسبت دپاره مقدمه او دروازه وګرځئ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین